د 9 مئی نه بعد د پاکستان تحریک انصاف ډیر ورکر داسې و چې هغه غیر قانوني طریقې سره زمونږ انټرم ګورنمنټ یا به دا وویم زمونږ اوس سیټینګ چې کم آی جی پي صاحب دی د هغه د لاسه زیر عتاب و د چا په کور چاپې لګېدی سر به هم سخو ګوم ډېر خلک په تکلیف شو خو اوس هم د مردان او زما د صوبې ډېر خلک د په جیلونو کې دی او د آرمی کوټس کې دی زه د دې معزز ایوان نه خپل سیم صاحب ته دا درخواست کوم چې زمونږ کم ملګري بېوسه دي غریبانان دي او په جیلونو کې دي نو چې د هغې خصوصي امداد وشي او په 9 مئی کې چې کمو پولیس والو د خپل حد نه د خپل حدود او قیود کراس کړي دي او د ورکر سره ظلم کړی دی نو د هغې ما کمپلینټ سیم صاحب ته کړی و په سیم هاوس کې ما سره د مردان مشران مو ما سیم صاحب ته وی چې په مردان کې پلانې انسپکټر پلانې نومونه مې ورته واغستل مې چې دې ته سزا ملو چې دې ډېر زیاتې کړی دی بیا د کورونو بېعزتۍ کړي دي نو بدقسمتۍ نه چې کم کسان ما یاد کړي وو نو چې زه ورکر له لاړم مردان ته او ما مردان کې ورکر ته ووې چې پلاني تا سره زیاتې کړی و او انشاءالله سیم صاحب به تې تپوس کوي نه سرز بعد سیم صاحب چې انسپکټر و نو هغې ډي اس پي که چې کم ډي اس پي و هغې ایس پي که نو زه حیران دا یم چې زمونږ حکومت دی او څوک زما ورکر سره زیاتې کوي او سیم صاحب هغه له پروموشن ورکوي نو آیا دا سیم صاحب زمونږ دی او که دا د هغوی دی نو لږ په دې باندې توجه پکار ده او لږ دا پوهه پکار ده چې موږ ته حاصله شي او ټیک ټاک د دې نه چې د دې ظلم احتساب دی سره پکار دی ډېره مننه अच्छा तारिक अरियानी साहब गुजारिश ये है कि ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर